دا مغا بیان دے دا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام. تیرہ جمعہ باندے خبر دیزے پورے مارس کڑے ہوا چې د آدم علیہ الصلاۃ والسلام او د بی بی حوا سوخ کې خپلو کې نکاح وشو. او بیا د هغې نکاح جبرائیل علیہ السلام تړلې وه. نو ما تیرہ جمعه دا یو خبره کړې وه چې د آدم علیہ الصلاۃ والسلام نه طلب د مہر وشو چې بی بی حوا سره ستا نکاح کیږي او مہر پیدا کړ. نو هغه سره مہر جنت کې څو نو الله ورته فرمایل چې ته ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي چې داغه نامه به محمد صلی الله علیه وسلم. داغه په روح باندې لس کرته درود وایا او دا به د بی بی حوا مہر شي. نو یو طالب ابل اور ازمان تپوسو کو شاید چوسم دل تچرتئی چې دا درود خو مال نه وکنه او مہر د پاره چې ده مال پکاري. نو دا نکاح به صحیح شوی. نو ما ورته وی چې دا جواب بیا جمعې په ورځ واوره کېدی شي چې د بل چا ذهن کې دا سوال راغلی نو بیا به لږ فائدہ زیاته شي. عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا او یو سړی قسم وخوړو چې دا زما لور ده دا به زه هغه سړي له په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکړي. لورې وا خوښه یې وانو خیال به دا کړی چې ټوله دنیا خو به چا سره یي نه لہذا چې دا لور مې راناړو ودیږي نه. لور ځوانه شوه خیال پیدا شو د مور او پلار چې دا خو به انسانی حق دی دا اوس ودول پکار. الته سړي قسم خوړلی چې ټوله دنیا به د دې په مہر کې څوک راکوي نو هغې سړي له به په نکاح ورکړي. مسله پېښه شوه صاحب اوس ګرځي یو نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي بل نه. راغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته صاحب داسې قسم مې خوړلی دی. هغه ورته وی چې بچیا دا لور چې چاله په نکاح ورکې او ستا ګډ جوړ ور سره وشي نو د دې لور په مہر کې دا هغه سړي نه قرآن والا نو چې په مہر کې دی له قرآن ورکی نو قسم نه بم حانس نشي او لور بدیم واده شي. وی چې ټوله دنیا مې ویلې ده ویل د قرآن قیمت چې ده نه دنیا ده او نه وما فیها ده. د قرآن کریم قیمت د ټولې دنیا نه پی اوچت ده. تاسو خیال راغی. دا یو جواب. دویم جواب داو چې دینا دا ثابت شو چې مال ضروری نه ده مہر پکار دے اچار سی. دویم جواب گویا دا دے
چې د 1,40,000 پیغمبرانو د هر یو پیغمبر قانون جدا جدا و، د هر یو پیغمبر شریعت چې ده هغه جدا جدا و. لکه دغه آدم علیہ السلام ده رستو برازی گویا رستو جمعو کې چې بچی به پیدا کېده نو به جوړو یو زوی او یو لور، نو یو جوړه به چې پیدا شو نو هغه بل جوړې سره به بیا بدل کولو. مثلا دا جوړه پیدا ده دین وړاندې چې کومه بل جوړه پیدا ده دی به خپله خور هغې له ورکوي او هغه به خپله خور دی له ورکوي. نو د یو مور او پلاره چې وړاندې او وروسته پیدا شي نو خویندې ورونه یې که نه؟ تاسو خیال راغی. خو د آدم علیه السلام قانون داو چې دغه وخت کې د دا قسمه خور او ورور نکاح چې دی دا روا و. بیا آدم علیہ السلام تا دا ویلے شو چې تو ستا خزا په دې جنت کې اوسېږئ، فکلا منها رغدا حیث شئتما، چرتم چې خوښئ هلته خورئ څکئ، لیکن ولا تقربا هذه الشجره، دغه بوټي ته به نه نږدې کېږئ. عام علما لیکي چې دغه بوټی چې و د غنم بوټی و. اختلاف پکې ډېر دی د ائمه محدثینو منځ کې، خو بهرحال ډېر علما دې طرف ته دي چې دا د غنم بوټی و. دغه وخت کې شیطان لعین خیال وکړو چې په دې آدم زما بیړه تباه شوه. 6 لکه کاله ما د خدای عبادت کړی او د ده په سر زما عمر له بیړي غرقه شو. نو راشه دله هم څه چل جوړ که او څه کویه وله وکنه چې دی خو رانه په جنت کې پاتې نشي. عزیزانو دلته 3 روایت چې آدم علیہ السلام ته شیطان دا شرارت کولو چې ته دا دانه اخرى دې دانه کې دا اثر دی چې دا ته اخرى نو ټول عمر به په جنت کې پاتې شي، او کدی و نه خوړه نو تا به الله د جنت نه وباسي. اوس دا خبره شیطان د آدم علیہ السلام سره وکړه څنګه؟ ځکه چې بیبي حوا او آدم چې دي دا خو په جنت کې او شیطانو د جنت نه بار، نو دا خبره د دې منځ کې وشوه څنګه؟ دلته ائمه مفسرینو 3 روایته نقل کړي. یو روایت دا ده چې د جنت نهرونه چې دي هغه نهر کوم سوری چې دی دا شیطان په هغه لار نه ننوتی، ځکه چې په سمه لار خو ملایکو پرې خو نه، نو په هغه لار ننوتی او دننه آدم علیہ السلام ته دا شرارت وکړو. دویم روایت دا دی چې آدم علیہ السلام سره جنت گیر چاپیر دیوالونم د شیشو دي، نو آدم علیہ السلام سره شیشو کې په اشاره خبره وکړي چې دغه بوټه کتاو خړو نو ټول عمر به جنت کې پاتې شي. دریم روایت دا دی چې شیطان گو جنت ته دننه نشي تللی، لیکن په دروازه کې ور سره ولاړو، دوی ولا دروازې ته راغلي او ور سره خبرې وکړي.
دا روایت په دې درې واړو کې صحیح روایت دی، ځکه چې دا قرآن سره مطابقت خوري. قرآن کې الله فرمایي چې د شیطان آدم او بی بی حوا ته وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. قسم او خړو دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې زه تاسو ته سم خبره کوم. قسم او آدم علیہ السلام دا سوچ کو چې د شیطان قسم وخوړو نو دا خبره به جوړ رښتیا یي، ځکه چې آدم ته دا پته نه وه چې په دروغ هم څوک قسم خوري. دا پته ورته نه وه چې په دروغ. اوس که آدم علیہ السلام اوس وی او د پاکستانیانو قسمونه یې لیدلی وی تاسو خیال راغی نو حیران به وای د خپل اولاد ته چې او پیړم غرقه شه. ما خو د شیطان په قسم هم اعتبار کړی چې لا په دروغه قسم چوک چرته خوري. دا تاسو سال جوړ کړی دغه اولاد ته چې اوس کته نو ډېر زیات به ورته خوشحاله دی چې مولیانو ته کته خوشحاله دی. به تاسو وګورئ چرته په ټي وي کې یو ډمې له طلاق ورکړی، په دې اخبارونو کې وګورئ یو حال جوړ د یو مولا بیان پراشي چې طلاق شوی دی، د بل بیان پراشي چې فقه جعفریه کې وایي چې نه دی شوی، د یو پیر صاحب بیان په هغه ورځ راغلی د لوی پیر بیان چې دا ډم او ډمه ډېره ښه جوړی ده او مولیانو ته اپیل کومه چې دا جوړی مه کنډوه وایي. لوی پیر ته په شرمونو شرمېږئ. په پاکستان کې خو 70% طلاقیان دي. تاسو په دې پښتنو کې وګورئ یو بل ته آواز کې چې د خدای زویا وای که نه وای، که خدای راولې رانه به د اخلاص نه کي، که پیغمبر راولې رانه به د اخلاص نه کي. خبرې د پاسه وای ښځه به په درې کاڼي طلاقه ساتم. د دې خلقو نکاح شته؟ خدای راولې رانه به د اخلاص نه کي، سړی کافر شو. چې کافر شو ښځه پې طلاقه شوه، ښځه ته جدا شو. اوس دې که بیا کلمه ووایي او مسلمان شي نو دې ښځې سره به بیا نکاح تړي. ها نو که تاسو داسې د فتوا ورکولو شوقیان یئ نو راشئ که نه. دا د پاکستان ساربه چې دي د دې طلاقیانو خو یو هم نکاح نشته. د چا ښځه چې په کلب کې پردي سړي سره ګډېږي او خپه په خپه یې تړلي د هغې نکاح وي. د جمعې په ورځ د دې اخبارونو دا د منځ پاڼې وګورئ دا زن طلاقو نکاحونه شته. ملا د خدای په قهر واوړئ چې د خدای قهر هم وایي چې هم وایي لکه ډمې نه څه غواړئ او ډم نه څه غواړئ. د هغې دلکه نکاح وی ښځه به یې کروړونو خلقو ته هره ورځ ښودی. دا زمونږ ملک شو. عشري نظام چې زمونږ ملک کې څه وخت کې راشي نو مونږ نه به موزیان جوړي او موزي لر شي بر شي نو په خوارې ورندار بر شي. آدم دی غریب د چاته حیا نه کیږي ورپسې شي. ښځه پې طلاقه شوه، ښځه پې راشو چې هغه طلاقي درته وښیمه چې د فتوې ورکولو خوند وکړي. تاسو کې ایمان وي، ایمان در کې وي او واقعي ځان ته مفتیان وایي. قرآن 3 فتوې ورکړي دي، 3. دا فتوه ولې نه جاری کوي په پاکستان باندې؟ 3 فتوې قرآن ورکړي دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خدای وایي چې د چا په لاس کې وي د ملک فیصلې په قرآن کول او نیکی، دا فاسقان دي، ظالمان دي، کافران. 40 کاله د پاکستان هر حکومت چې راغلی اسلام پورې ټټوبې کړې ده او د ملک قانون اسلام کړی نه دی. ولګوئ په دې باندې فتوی کنه، تاسو له په ضیاءالله کې یو فتوا ولګوئ کنه چې په منټ کې ستا په لاس کې دي د ملک قانون بدلول، ته ولې نه بدلې؟ نو غریب دم دی د چاته حیا نه کېږي، نه د مولیانو په مخه راغستی. بل دا چې د طلاق و مدار په الفاظو دی. په دې الفاظو کې حال وی، ماضی وی، استقبال وی. اوس ابله خبره ده چې د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې طلاق په غصه کې کیږي. باید سړی راشي جی په ځان پوه نه شوم او سخت غصه کې مو ښځې ته مې وویل چې یو دوه درې ما لاړې بیړه دې غر کړه. ویل ولې چې مال بغیر د غصې نه څوک ښځه پرېږدي چې غصه شوی نه ورته تاسو به ښځه پرېږدئ؟ خو غصه شي نو طلاق ولا ورکي کنه، څه چلو شي نو طلاق ولا ورکي کنه. یوه دویمه خبره دا ده چې که بې اختیار او بې ارادې د د خولې نه ووته چې یو دوه درې، نو دا ښځه به مغلظه شي او مغلظه دې ته وایي چې دا به تر هغې پورې تا ته نه روا کېږي چې تر څو یې بل مېړه نه یې کړی او هغه بیا طلاقه کړي نه او بیا تا نکاح کړي. یا د عام پښتنو دستور دی مړه که زه درالم نو ښځه به په 3 کاڼي طلاقه ساتم، داسې وایي که نه وایي؟ او ورشي بیا چې ورشي نو ښځه یې په 3 کاڼي طلاقه شو. دا مغه تغلیظ دی چې بے حلالې نه به دا ښځه دته نه روا کړي. نو د دې وجې نه دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ. بل دې کې به ډېر احتیاط کوئ چې دا ښځه یو بل ماشوم له تی ورکړئ. تی هغه ورځ یو فیصله شوې ده 9 بچو نه پس قاضي حکم وکړو چې دا ښځه د میړه نه جدا کړي، دا د خور وه. 9 بچی شي. دې کې به ډېر احتیاط کوئ. عام خلق په دې نه پوهېږي. سړی به راشي جی دې جینۍ له زما ښځې تی ورکړی او چې کوم هلک سره زما زوی سره تی راودلی هغه هلک لی نه کوم، بل زوی لی کوم. دې خبره پوهېږئ؟ بل زوی لی کوم. نو صاحبه بل زوی له مغه جینۍ وکړي چې د ده ښځې وله تی ورکړي، نو دا یې خپله خور کړې ده، عمر له یې بیړي تباهي. دې دپاره قانون دی. از جانب شیرده همه خواهش شوند و از جانب شیرخوار زوجان و فروع. کومه جینۍ چې د کومې ښځې تی وروي د هغه ښځې په ټولو زامنو دا جینۍ حرامه ده. کوم هلک چې د کومې ښځې تی وروي د هغه ښځې ټولې لوڼې په دې هلک حرامې دي. دې کې به ډېر احتیاط کوه. دا مسله ګوره هر ملا نه د تپوس دم نه چرته سورګرې یا به شاګولي. پیرانه یو فتوا راغلې وه، قاضي صاحب پې لیکلي و چې دغه داسې ورته وایي دا جینۍ زه ځکه پې حکم کومه چې هغه هلک لی نه ده کړې چې کومې سره دې تی راودلی دی د هغه بل رور لی کړی ده، خپله خور یې ورته نکاح کړې. سړي ویر وکړو ما ته چې اوس خو بچی هم شوی، مال ورشه قاضي سره چې هر څه کوې کوئ، مسله دا ده چې رور له دې خور په نکاح کړې ده. نو دې وجې نه
ار مولانا دا قسم باریکات تپوس کولو جرأت نه کوي چا، ځکه چې مونږ ته خو پته نه لګي. مونږ دا خیال کړی چې جماعت کې امام یې جوړ دی به په هر څه پوهېږي. نه جي، دغه امامانو غریبانو که څه زده کړي مو ستاسو د برکته تې هیر شو. که څه زده کړي وو که نه اوم ستاسو مهربانۍ ورسره داسې وي چې هغې تې هیر شو. خو راشئ مونځو کې یو کېړی والی یو ټپ نارې کې یو بارځئ. دا تپوس هم تې چېرې ونه کو چې قرآن څه ته وایي، حدیث څه ته وایي، مذهب څه ته وایي، ایمان څه ته وایي، اسلام څه ته وایي، دین څه ته وایي. دا تپوس چا تاسو بنی لیدلی چې د امام نه تپوس کړی، بس امام د دوی نه مخکې په منډه او هغې د هغې نه مخکې په منډه د دغه کابلی ملاو زما د هلکوالي زمانه کې چېرته د اجړا جنازه یې کړی و. مولیانو راټینګو چې تا د اجړا جنازه وکړه، هغه ویل تاسو کښېنئ چې زم پوه کړم. ما جنازه نه ده کړې، زه چې ورته ودرېدم نو ما دا ووی چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر او سلام مې وګرځولو. ما جنازه کم ځای کړې ده. په دغې خبرې مولیانو نه ځان خلاص. تاسو خیال راغی امړه کې خیال کوي چې بلا توره پې اچوه، خو مونځ ورته وکړو ته تخته. نو که څه زده کړي مې د دې قوم د لاسه تې نه هیر شي. ځکه چې کوم دکان نه سودا نه خرڅېږي د هغې مال څښا شي، خراب شي، ضایع شي. دغسې د ملام یو دکان دی، دا مصله او دغه علم چې ته په کلونو ته د انې سودا نه کې او نه ته تپوس کې، نو هغه له چا څه ورغلي هم تیر شي. لکه ما یو نکاح کې یو ملا نکاح تړلو، خطبه یې چې ویله څه وخت کې تناکحوا وتوالدوا ولو کان بالسقط، هغه د سقط په ځای قسط ووي. تناکحوا وتوالدوا ولو کان بالقسط. خیره نکاح چې دغه شو، ما داسې غلی غوندې تپوس ته وکړو چې مولانا صاحب دا لفظ سقط دی قسط نه دی. چې سوچ وکړو ما ته ویل دا ستا خبره ټیک ده، ځکه چې سقط یو شي ته وایي او قسط بل شي ته وایي. ما ته ویل زه 50 کاله وشو چې دیوبند نه فارغ شوی او دې کلي کې مې پلار امام او د پلار په ځای زه امام. په 50 کاله کې د بسم الله ترجمه رانه چا تپوس نه ده کړې، خو چې څه مې ویلي و هغه ټول رانه هیر. نو قسط او سقط خو لوی دا څه کوي چې ملا بله بلا پکې نه وی ویلی چاته، ځکه چې ما نه هر څه هیر دي. نو دې قوم د بدمهربانو نه هغه هر څه تیر شي. تاسو ګورئ نه دا تبلیغ والا چېرته کوم جومات ته لاړ شي ویرونو کښېنئ، د دین څو خبرې کېږي دې خلقو ته ګوره، بس تختی به لکه کښېنه که نه سټه دي وځه نو هلته دې څه خره بار تړلي دي، کښېنه که نه. ار جماعت ته تبلیغی نصاب یو صحیح، ار جماعت او یو ټیم مازیګری ماښامي ماسخوتني په اردو پوه قابل سړی یا امام دا ورته وایه چې 2 3 حدیثه مونږ ته مانځه نه پس وایه. شکر نه وباسئ چې په دې زمانه کې بله شپه دلته د کویټې د یونیورسټۍ الکان په تبلیغی جماعت کې راغلي 40 شپوله الکان، زلمی الکان. زمون جماعت ته د امریکې د انجینیرینګ کالج الکان راغلي، عربي او انګریزي ویلا، د امریکې د انجینیرینګ کالج. زمونږ الکان دلته څه کوي؟ زمونږ الکان به یا مړزان لوبوي یا به چې چرګان جنګوي یا به سپي جنګوي. تاسو خیال راغی که کار دی نو د دین دی او که کار دی نو ګوره دغه دی. نور ټول مونږ د خدای په قهر اخته یو، دې ته سوچ کوئ. که تاسو وایئ پلانی مولا یا پیر چې د تبلیغ خلافي
هغه کې لویه وجه درته وایم، لویه وجه دا ده چې هغوی دعا تبلیغ په پیسو کوي، دوی دعاګانې تبلیغ بے پیسو کوي، نو دا هغوی دکانداری پې خرابېږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ دکانداری خرابېږي. ایله دې چې لاس ورکړی نه داسې موټی، نو دوا والله که درته وکړي. دوی لایت مه ورکوه، روټۍ م خپله خوري، بستره م خپله ګرځوي او دعاګانې به تا ته کوي. لوی فرق پکې ده. دین د پیسو شی نه دی، دعا د پیسو شی نه دی. د دین ابتدا د قجورو د پوزینا پیغمبر مفت کړی وه، او باقی به هم دین اله پاتې کیږي چې د قوم ته مفت بیان کړي. دی وجنا دا ټوله ګناه زمونږ په ملک کې د ملک د قانون ده. که د ملک قانون ټیک شو، یو شو، سخت او جابرو، تو ګوره چې بیا څوک سپېږمې راکاږي، نو ملک کې ګناه د قانون ده. 40 کاله کې د پاکستان حکمران طبقه د پیرنګي قانون نه دی رسخت کړی لا د پاکستان. پیرنګي لاړو پر کټي پاتې دي، پیرنګي لاړو قانون 14 سنه همغه پاتې همغه 19-20 فرق. نه زمونږ صدر صاحب اوس چې برای نام شریعت بینچونه وغیره جوړ کړي دي، داسې مچان بنګۍ را بنګۍ، د مولیانو پکې خدای اورېدلې ده، خامخا های کورټ ججانې لګولي دي، پیسې میسې ورته ملاویږي، نور فیصلې نشته. فیصلې ټولې د ملک د پیرنګي په قانون، مجسټریټ د پیرنګي قانوندان، جج د پیرنګي قانوندان، های کورټ د پیرنګي قانوندان، سپریم کورټ د پیرنګي قانوندان. تمام نظام د ملک چې دی تر اوسه پورې د پیرنګي قانون. 302 کیسونه زنا او د غلا کیسونه چې څوک په شرعي نظام ته نه راغلي، تر هغې پورې والله که د دې ملک اصلاح وکړي او دا ملک ټیک نشي. خبره داوا چې آدم علیه الصلاة والسلام د غنم چې قسم وخوړو شیطان ورته، نو د خیال وکړه چې قسم خو څوک په دروغه نه خوري. راځئ چې دا دانه وخورو چې پکې عمر له دې جنت کې پاتې شو. نیمه دانه آدم علیه السلام وخوړه او نیمه دانه بی بی حوا وخوړه. آثار د جنت بدل شو او دوی ته حکم وشو چې جنت نه بار شي. دې مقام باندې یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري. سوال پیدا دی چې آدم علیه الصلاۃ والسلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې، نو ټول عمر په جنت کې او مونږ بم په جنت کې وې، نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې دا سپ پریشانو کیو، بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وې. دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې وو. ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب واوره. مذہبی جوابونه خو ډیر دي چې یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے. اخو جدا خبره ده. لکه ما خیال وکړ چې دته یو داسې خبره وکړه چې د دغه موتوړ جوابي او اډو غلیش. ما ورته چې ستا کور شته؟ یو ډېر ښه. کم ځای دی؟ ما ته وی چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں، میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے.
बंगले में सोफे हैं, मेज है, कुर्सी है, ये है, वो है ना। मावरती चित्ता योडे खमिल मरागली अगला खो बखोराकम ख तैयार है कना वे जी बिल्कुल मा दुमरा आला डिनर सेटून सातिली दी जिज्जत आस्तौख है, हैरान बशी हो। अगर आपको शौक है तो आप मेरे साथ जाएं जरा। जडेराम यो ख्वार जाएगी अड़खो में वो शो खुजमा यो खबर तास्तौकुम दनन बादशाह तबक़तन न खुशाले गई च सबा बिया फकीरे दायो नसीहत में और वक्ती तौर मुंग टोल मुड़कीगु मुंग त न गोरे सपलो आजाब अख्तई खुच सबा बिया बोरिया नशीने नो दनन तख्त बन खुशालेगी च सबा बिया खुट के दिलो टेपरो तकेने नो दनन चरक तब न खुशालेगी दायो मिजाज जोड़ गई माड़े के ख्याल कुछ कयो घंटे लजद दाग बंगले तलार शमनो सखन बहू की चे सबा ब्याम दा सिंध जिम्मेदार होटल के बजट रायमा दे तब ब्या राजम माल तपरेदा खबर और मिलमदर आगले दे और डेर लोई मिलमदर आगले और डेर आला किस्म खुराकुना दे वर्त तैयार करी विजी मिलमत हो मजबूरन सड़े दासे कई मलदा में बला वारा यो नसीहतम दर तकुम बास हो कऊ सरा खो नसीहत में दा वारा चिकम सड़े ते ख्वाखे और तालराश और दे दर न पदे खपशो चिया दे चयो सतो नको या रा बांधे रोटायो न खोड़ा या खजे की केनन ओलम नु दा सड़े स्ता आशिक नो दा खुराक मराक पसेरा गले हो आइंदा दा द दोस्ते काबिल न दे वला तलाक वर्का न चित्त माल रागले कन नु बस तब जबस्ता जमा कतल बस्ता चैमी उस्ता रोटाई बमी उस्ता बिस्तरा बमी उस्ता अर्ज बमी और चार कल तब खुराक खपशवी नो रोटी खलास ची ब्या पदे तरफ न गोर नन जमुंग द जमाने ताल्लुकात टोल पदे बिना अजमाय अशनाव दे देखो कलो माते यरा राशा 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 मा जनशम वे यो जोरावर चर्ग में सातले दे माल खदर बशमा खो चाहता बवे न च दे रागले दे और बस रोटाई मोटाई बुखरु ब्या बराजू वेल ब्या दर बांधे सको न च रोटाई उखरु च लग सकोम में जमा खुद से नामा मुश माले खदन जले बासी अशनाए न को च ब्या दे पदे तरफ न गोरो वेल वाले नो दी की चदी मल दी के दादी च ब्या दे दाम खो न गोरो नन जमुंग जमाना टोला दा अमल नरू याराने जमाना याराने जमाना मिसले गुले अनारन दरबागे आशनाई बुए वफा नदारद वह दे जमाने यारान दासी दिल कदा अनारो बाग तक वरना नौजी तक सरसर गुलू नहीं पके डेर खस्ता कुछ पटोल बाग के चे उगरजे नु बुई बती दरनिश रंग चुमरा खस्ता याराने जमाना
मिसले गुले अनारन در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد بوئی متی درنش نو د دوی رنگ ډیر خسته دی دا لوانه غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا ډیر لوی انتظامات دي او صاحب کسی بودی پدې کې ناګانه روټۍ ته کېناسته یو خورای لګیایي او تاله پکې غول دراله ته به کوم خوازي وې زه به پخانې ته ځم مالدا ولي هغه قالینونه صوفا سیټونه اعلی ډینر سیټ کې روټیانې پرتی دي ډونګې دي او چمچې دي او قاشوغې دي او کړنج کړنج دي او ناګانه صاحب تا په نیمه کې ټټای ته منډه کړه دا مناسب دی چې دا دومره خزه پرې دی او ټټای ته منډه وي نو ما ته وي ته کمال کې زا غزه کې ټینګې دی شم مجبوران په ټټای ته زما ځکه چې غزه خو د غلو کولو نه دی مال خبره وره آدم علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطی نه دا کړې داغه په ملا کې تر قیامت پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراته الله آدم پیدا کړی دې د پاره چې تب پزمکه د پاسه او بنی آدم به پیدا کو فی الارض خلیفہ خدای ویلیو کنه فی الجنت خلیفہ خو نه ویلی اوس قدرت جنت ته د بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه پملا کی روحونه پراتو د ابو جهلم پکيو نو په جنت کې ابو جهلم پیدا کړي ویل نه مال عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دیبم په جنت کې پیدا کړي ویل نه مال ستاغوندي خبيث روحم پکيو تبم په جنت کې پیدا کړي نو دل را بهر کړو چې دا خبيث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خو ډیر دي خدا خبيث چې پکې دي دا بار وغورځوا هغه نه پس ته بیا واپس جنت تراش نو مالدار رئیس ته دې د پاره چې دا تاسو پلیت بار وغورځي ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کروں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دیں نما اور طبیعدا شعر ہوئی چھے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور دا داغه نظام دے او داغه جوړه کړي دنیا دا قسمه قسم تصرفات پکې کوي مجال د چا څه دی چې څوک دا وي خدای ته چې دا د کار دی ولې کړ تاسو دا لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې دا سر راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړو په بوتانو راکېخ وي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو مړ کړ دا یو خدای پاتې دی کدایم را نمړ کو زب به خدای پاتې شم نو ورمنډه کړی دا غبوتی پوګه کړی دا منډي کړی دو ور پسې منډي کړی چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کواسه نه چې زما زوی د وجنې سړی مخ کې دی ور پسې په یو کلی ته نه نوت ا د کلی خلق راوته ورته وی چې الکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی خدای چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی جدنه زه خدای نه اخلاص کړي خدای ما د دنه را اخلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را اخلاص کو دا اوس عقلو
یا لکه عربو کې خدای پاک ډېرې ورځې شوې وي خیرن شوی نو یو راوویستو بار علم بولو نور ته یې کېښو چې وچ شي نو بیا به دننه کوټه کې کېږي دی ورته ناست دی هغه وچېږي او یو دوه ګیدړان راله او خپې اوچتې کړې او په بوتي متیاز یې را پرېښود چې متیاز یې را پرېښود ده ورته کته چې کته یې ورته نو د هغه وخت کې دا شعر ووی چې عرب یبول سالبان برأسه عرب یبول سالبان برأسه آیا داسې شی خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي دې ته هم خدای ویلی شي نو دا خلق د دې قماش خلقو د جاهلیت په زمانه کې او چې څه وخت کې بیا اسلام پکې راغی توحید او رسالت پکې راغی نو بیا به څه اشعار وي بیا به د ابو هریره غوندي و ابو هریره د 10 ورځو نهارو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کڅوړه ورکړه وی واله دا خدای بنده وګه ګرځي چاته ویم نه چې وګه ما او ګرځي موګه دا والا چې کله وګه شدي کڅوړه کې لاس منډه او تازه کجوري بروزي او غخرا اوره یو کجمه بس دا ابو هريره کارو شو استاد بداوي چې به موسمه به څنګه کجوري په کراوتینو پاکستان درته وخود چې به موسمه میویم دا اوس دغه کول سټوریجونه چې دي تاسو وګورئ په کیاره بلا پرتای اوړي کې د جمی شی او جمی کې په خوا ما یو شعر وی چې ابای مې لیوانای شو په تور جمی باټینګن غواړي نو یو سړی ماته وی چې دا ټکه اوس مکوا تور جمی کې باټینګنی تاسو خیال راغی دي نو عرض داو چې کله انسان د لاس جوړ کړي کول سټوریج یو کال د پاره یو شی محفوظ ساتلی شي نو د پیغمبر د لاس کڅوړه هغه بے موسمه کجوري نشي راويسته دا څه خبره نه ده ابو هريره چټه جاری شو اوس درته خیم اوس زمونږ د زمانه کې یو وظیفه ده ایک 12 ورځې چیلا وباسه او ستا د کور څومره خرچ چې دی چې سار را پاسې ستا بالښت لاندې به پروت دی تاسو خیال راغی دا د اورېدو خبرې نه دي درته د لیدو خبرې 12 ورځې محنت کول غواړي او هغې نه بعد ستا د کور چې 50 روپۍ ورځي او که 100 روپۍ ورځي او چې سار را پاسې بالښت لاندې به دې لوټ پروت بهر تقدیر ما سره دا وظیفه نشته ځنه چې اوس ما پسې مانځنه پس را دغه شي چې نو عرض داو چې ابو هريره هغه کڅوړه ورسره وه بس د پیغمبر عاشقو او کار به بل نو سیوا د دینه چې به داسې لرې به ناستو دته به کته او یا به خبرې شروع شي نو نږدې به راغی او خبرې به اورېدې په تمام ذخیره حدیث کې د ابو هريره نه لوی راوي بل نشته په تمام ذخیره حدیث او د ابو هريره نه لوی عاشق او لوی لیونه بل نو یو سړی چې 10 ورځې نهر یو استاد مخ ته ګوري او په موړي نو دا اوس عقل منی دی 10 ورځې نهر دی او صرف د په کتوی تمام لوګه دفش تند دفش مولانا روی عاشق آرا شد مدرس حسن دوست
دفترو درسو سبقشاں روئے اوس عاشقانو دفتر نوکری ملازمات دکانداری ارڅ چې دي هغه د محبوب حسن تاسو خیال راغی هغه به وي چې لبو لالو خطو مشکین بتا رازے ورے حسن است بنازم دل بری خدرا کے حسن شین و آدار د دنیا محبوبان چی داغي حسن بنوټي وي زه په هغه معشوقې ناس کوم چې چاله د دواړو جهانو حسن خدای پاک ورکړي تاسو خیال راغلی نو عرض میں داو چې ابو هريره په کوم ورځ حضرت عثمان شهید شو لویا لګولا وا او دنه هغه کڅوړه پاغه لګولا کې ورکه شو چې ورکه شو نو د په یو ډب کا ناسته دا شعر وایي چې للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني د خلکو خنن یو غم دی او زما دو غم دي یو غم می هغه کڅوړه ورکېدل دي چې کوم زما محبوب مال را کړی و او دویم غم می وقتل الشيخ عثماني دویم غم می بیا د حضرت عثمان قتل دی بیا به داوی په زمانه جاهلیت کې به هغه څوي او زمانه د رسالت کې به بیا څوي لکه حسان بوي ما ان مدحت محمدا بمقالتي ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي سړی خو په اشعارو باندې د بل حسن اوچتای او جوړی په زستا صفت کومنو زما په صفت کولو به تو اوچتیږي حضرت حسان وای نا ما ان مدحت محمدا بمقالتي په خدای قسم چې زه په خپل اشعارو د پیغمبر مدح نکوم او نه د شان په اوچتو غرض مې څه دی لكن مدحت مقالتي بمحمدي دا خپل اشعار د په صفت اوچتو زما اشعار په اوچت شي چې د صفت کوم زما د اشعار رتبه په اوچتي بیا بداوي عرض میں دا کولو چې په زمانه جاهلیت کې خو عمرو بن میمون د 20 نه کم نو او دی وی كنت فی الجاهلیه دا واقع ما کړی و د زمانه جاهلیت په زمانه کې نو امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل کتاب کې نقل کولو ما ته وی چې کچھ نہ کچھ یہ بات بھی دماغ کو اپیل کرتی ہے ماورتل یہ اپیل کی بات نہیں ہے یہ حدیث کی بات ہے دغه حدیث چې چاوي په دغه وخت کې ابو بکر او عمر او عثمان مو او ابو جهل مو د 1000 واټ بلب بلیده ابو بکر او عثمان پتنګانو په شمع ځان قربان کو ابو جهل پستر ګړوندو رڼا و نظر نه لګي تاسو خیال راغی لکه چې د پیغمبر دنیا ته راتلل داسیو لکه یکدم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي نو چې یکدم تیار کې رڼا راشي د حیواناتو کې وګورئ حیواناتو کې بعض حیوانات داسې دي چې رڼا وګوري نظر نه لګي لکه خاپیرک د شپې چې ګرځي د چې رڼا وګوري
بیا چرته دیوال پورې اونخلي نظر یې نه لګي او پتنګ وګوره چې رڼا وګوري تر هغې ته نه ځي چې تر څو پورې ځان پې قربان کړی شیخ سعدي وایي که نه چې ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوختر جان شد و آواز نه آمد او د سحر چرګه عشق د پتنګ نه زده کا په معشوقې ځان قربان شي او آواز یې څوک نه اوري ستی شي شمع لاندې یا لایټ لاندې سار وګورئ ډېری ډېری پتنګان پراتی آواز یې چا نه اوري د ضیاءالحق صاحب رونه نه چې ټول لس کاله وشو چې هغې وی 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 نه وزر وسوځېدو نه لاس وسوځېدو نه شیرواني وسوځېده هېڅ بلاو نه والو د اسلام عاشق دی او صاحبه داسې پې مین دی چې راشه کوي قسمت یې ښه دی خدای چې په دې بیت الله کې څه دعا کړې ده صاحب کراچۍ سوځي لګیا دی سند سوځي لګیا دی په ملک اور لګېدلی دی کراچۍ کې چې کوم حال وشو سبق دې زده کړي د کراچۍ حکومت نو یو طرف ته د ملک حالت وګورئ او د بېروزګارۍ حال وګورئ او بل طرف ته صاحبه دې ها دی چې لوټ جوړ دی داسې لوټ جوړ دی چې پناه په خدای چاته روټۍ نه ملاوي چاته د سر د سوري ځای نه ملاویږي او څوک صاحبه بله شپه زمونږ دا ټرانسفارمر سوځېدلی د بازار والا نو یو ماښام سوځېدلی دی بیګا به چرته نیمه شپه کې جوړ کړی مالکه دا ټرانسفارمر د وزیرانو سوځېدلی وی یا د ګورنمنټ هاوس سوځېدلی وی بیا به تاسو څه چل کول هلته به م دا ویلی وی چې جي بل ګورو لګیا یو او ګرځو ورپسې او که خیر دا دی را روان دی او سړي لګیا دي او پلان دا به م ویلی خو دا مونږ درته سړي زامن نه ښکاري تا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلي دي جنریټرې اټومیټک لویه بجلی فیل شي اټومیټک جنریټر چالو شي صاحب خبر هم نه چې ګینې بجلی فیل شوې ده هغه د بادشاه ښځې دي صاحبه بادشاه ښځو ته چا وویل خلک د لوږې مړه شو ویل دا دوکانونه لږ ډک دي د دې وریجو غوړونه دا دي خوري که نه هغې ته دا پته نه وه چې ګینې دوکان کې په پیسو وریجې ملاوي ځکه د بادشاه ښځه وه څه خبره وه بادشاه ښځې ته دا پته لګي چې په پیسو هم څه شی ملاوي اوس خو د بادشاه ښځه څه کې خدای په راستۍ کې زمونږ ښځو ته هم پته لګي چې په پیسو څه شی ملاویږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو ښځو ته هم پته نشته چې په پیسو هم څه شی ملاویږي هر شی مفت بله خبره ده چې دا شرمېدلي پې پوهېږي نه کابل نه یو سړی تلی و هندوستان ته د یو حلوایي دوکان ته ورغی د حلوا کړهی ډک پروت نو دې سړي وویل چې دا سړی جوړ ړوند دی دا دوکاندار دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دی پې راټوپ کړي دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښو دا د هندوانو مزاج و ځکه کرکه به مونږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلیت کو لاس یې وروړو پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخ یې وله تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی
سموده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بله صاحب او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډیر ښه ملک نو برای چی وی خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوی ځکه دې بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت سواری بخر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ باجی بغگیگی دار سال تا مفت ہندوستان دسی خملک دے اس کلغوں نے عقل لرئی ما دے خبر تو گورے چالوائے او خڑا دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دی بے وقوف تینا عیش جوڑ کے او دی حکومت سره چې سکیگی دا دوی تا سزا دا پا کراچائی کے 150-200 خلق ژوندي اور کے سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه که دوی کې د حضرت عمر ایمان وی او هغه به وی چې د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو هم به هم الله تپوس زمانه کوي چې ستا په دور حکومت کې یو سپی د تندې ولې مړو مهاجر دلته آباد دي پکار دا او هر حکومت ته ما خو درته 40 کاله کې ما د سړیتوب حکومت نه دی لیدلی بالکل نه او نه به راته څوک ثابت کی او نه مې آینده چرته خوب ګورم خوبم نه ګورم په 40 کاله کې چې د دې ملک نظام به ټیک شي مهاجر دي دلته کابلیان دي بهاریان دي هندوستانیان دي ټول لا اله الا الله محمد رسول الله وای مدینه ته چې د مکی مهاجر لاړ نو پیغمبر امیرو د مدینه خلق انصار او د مکی خلق مهاجرین نو پیغمبر دواړه ډلې کېنولې وی چې تاسو د یو ملک یو دوی د بل ملک دي نو زه ستاسو منځ کې عقد مواخات قائموم عقد مواخات دا معنا چې زه د انصار او د مهاجرینو منځ کې رورولي جوړوم چې تاسو سبا منځ کې دا فرق نه کوي چرته چې دا مهاجر دی او دا انصاری دی تاسو به یو ورونه یې ټول چې پیغمبر دا عقد مواخات قائمولو یو پکې را پاسېدو وی یا رسول الله ما سره به د داسې سړي رورولي جوړی چې ښځه یې نه وی چې ولې وی جي په تشه رورولۍ خبره نه کېږي چې کوم د مکې نه هجرت کړی یو ښځه یې نه زما 2 ښځې دي چې یو ښځه وله ورکم زه داسې رورولي ورسره جوړم او داسې هم نه چې زه طلاقه کم او دله یې ورکم نه دی به کور ته بیایم او 2 ښځې به ورته خیم چې د ده کومه خوښه شي او هغه زه طلاقه کم او دله یې په نکاح ورکم حکومتونو ته خو داسې پکاري چې مهاجر د بل ملک راشي نو د هغه ملک خلک کینی او د دې منځ کې عقد مواخات جوړ کړي د دې منځ کې یو اصول جوړ کړي د دې منځ کې یو رابطه او تعلق جوړ کړي او دا خو د سر کار دی نو د غټ سرو کار خو نه دی دا خو د اهل کار دی د نه اهلو کار خو نه دی
زما عزیزانو نن ټول ملک کې اور لګېدلی اور روټۍ چاله خوند نه ورکوي په کالجونو یونیورسټو کې وګوره سبقونه هلکانو ته خوند نه ورکوي بد دماغې لګیا یې څه نقشې جوړوي دکانداري چاله خوند نه ورکوي روزګار چاله خوند نه ورکوي اوس ته ماته ووایه چې 200 خلک ژوندي په اور کې واچولی شو دا چې د چا ښځې او د چا بچي وو آینده به دغه ځای کې څه حالي وخت به دوی سره څنګه تیری بار تقدیر دا پښتو شعر دی وای د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د اشنا مینا که د خدای کرم وشو خو دې ملک ته به د خیر څه اسباب خدای پاک پیدا کی او سو پورې چې د عقل تقاضا ده زما عقل خو کار نه کوي واخر دعوانا ان الحمد او امر سره اعلان دی